جنازه بکو. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جنازه وزستا سو مخ کی بیان کما چې څنګه د عبد الله ابن عباس او د ابو هريره سے دوه جنازه چې حضرت ابو هريره خپل شاګرد ابو سعید مقبوری رحمه الله تعالی ورته وی چې ابو هريره ته جنازه څنګه ابن چل الله وخایا ځکه نبی علیہ السلام خود سے تعلیم نشته په دې باب کې نو تراته چل الله وخایا چې دا جنازه موږ څنګه کوو. نو ابو هريره ورته وی چې زما د الله باندې قسم یې زبتا ته جنازه خیمه چې څنګه کومه وې زما طریقه دا ده چې زه اول چې کله جنازه له زمانو دې کله چې د الله شوړي نو زه د دې سره لګزم په دې کې ثواب دی زه د یو دا کار کومه یعنی تکبر را پکې نشته دی چې کله د الله شر رواني زه سره لګ د سیاسو قدمه کېدم دا ثواب کار دی. بیا چې کله جنازه کې خودل شي نو زه چې پاغه جنازه کوم نو زه سلور تکبیر وایم. نو پاول تکبیر کې څه کومه وی پاول تکبیر کې حمد و ثنا وایم د الفاظ دي د سينو چې سبحان وایم الحمد وایم حمد و ثنا وایم د الله تعالی تسبیح وایم د الله تعریف کوما د الله بڑائی بیانوما حمد و ثنا. بیا دا غي نه پس د سیو کما په دویم تکبیر کې پر رسول الله باندې درود وایم. بیا په دریم تکبیر کې د مړي د پاره دعا وکما او په څلورم تکبیر باندې سلام وکړم د قطعټینګ ول واړی هو کدا په هر تنظیم کې بیا غټیک دی هر تنظیم د رسول الله طریقه پکې دا نه فالو کول غواړي. د جنازې طریقم دا دا بخاری شریف کې دا حدیث ته بخاری د قرآن او صحیح کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نجاشی بادشاہ کله مړ شو په افریقا کې خدا د نبی علیہ السلام سره ډېر ملګرتیا او رسول الله سره ډېر مینا وا جبرئیل راغې ویل یا رسول الله هغه ملګری دی وفات شوی دی نجاشی بادشاہ کا جنازه کې نو رسول الله وته دا وی جبرئیل ته و چې زه به سم جنازه کوم زه مدینه کې ما په افریقا کې دی وې زه بدل تنظیم وکما ویلکو می جنازه نو هغه وزر جبرئیل وهلا او مخامخ دتا د حضرت نجاشی اسحمت النجاشی قبر وته مخامخ کارا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کوي عن نجاشی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجاشی د بادشاہ د مرګ اعلان وکړ راځي جنازه اعلان نو جنازه اعلان جایز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته صحابه کرام وی رسول الله مخ کې سب جوړ کو په سبب نه خلفه من په شاته سبونه جوړ کړل او غیبانه جنازه منګه د نجاشی بچا وکړه. نو باغ کې راځي چې کبر اربع تکبیرات سلور تکبیرات به کی ویل نو په جنازه کې سلور تکبیر دي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور تکبیر په کې فرض دي. اصل کې دا یو تکبیر د یو رکعت په ځای باندې قائم مقام نه نو سلور تکبیر د سې لکه تا چې سلور رکعت مونږ کړی لکه موږ د جمعې په ورځ باندې دوه رکعات مونږ کو خو دوه خطبه وایو دا دوه خطبه دا دوه رکعات په عوض کې دي کم چې د ماسپخین مونږ دی نو دغه سه دا سلور تکبیرات فرض دي. نو فرض ګوره تراله له په جنازه کې ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر او جنازه دی وشوا فرض دی ادا شو د کېدو مطلب دا چې فرض ادا شو لکه په دې موږ کې خو پرایز مونږ شپږ ودی خو اعمال خو به ډیر زیات کو خو مسنون جنازه دا چې نبی علیہ السلام څنګه کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دسه په دې خبر ځان پوهه کې دسه جنازه د الله د رسول نه د ثابتو چې دسه وي چاول تکبیر کې بدسه و کې پدویم کې بدسه و کې پدریم کې بداسه و کې سلورم کې بداسه و کې دسه تسریح نه دراغلی لکه زمون په منځونو کې خو تسریح راغل لکه نه هغه یو کس چې منځ نکو نشو کولای خلاد ابن رافع راغې ویل درې ځله منځ ویل بیا یو چې راغې رسول الله خو بل مونږ نه معلوم ویل اذا قمت للصلاه فكبر ثم اقرا ما معك من القران دسه وکا دسه وکا دسه وکا نو په جنازه کې دسه طریقه مونږ ته نه د خودلې چاره څنګه یو البته صحابه کرامو د رسول الله جنازه مونږ ته نقل کړی دي تابعین او د صحابو جنازه نقل کړی دي دا غي نه مونږ معلوم کړی دي چې څنګه جنازه وکاو. نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جنازه وزستا سو مخ کی بیان کوم چې څنګه د عبد الله ابن عباس او د ابو هريره سره دوه جنازه چې حضرت ابو هريره خپل شاګرد ابو سعید مقبوری رحمه الله تعالی ورته وی چې ابو هريره ته جنازه څنګه ابن چل الله وخایا ځکه نبی علیہ السلام خود سے تعلیم نشته په دې باب کې نو تراته چل الله وخایا چې دا جنازه موږ څنګه کوو. نو ابو هريره ورته وی چې زما د الله باندې قسم یې زبتا ته جنازه خیمه چې زه څنګه کومه وې زما طریقه دا ده چې زه اول چې کله جنازه له زمانو دی کله چې د الله شوړي نو زه د دې سره لګزم په دې کې ډېر ثواب دی زه د یو دا کار کومه یعنی تکبر را پکې نشته دی چې کله د الله شر رواني زه سره لګ د سیاسو قدمه کېدم دا ثواب کار دی. بیا چې کله جنازه کې خودل شي نو زه چې پاغه جنازه کوم نو زه سلور تکبیر وایم نو پاول تکبیر کې څه کومه وی پاول تکبیر کې حمد و ثنا وایم د الفاظ دي د سينو چې سبحان وایم الحمد وایم حمد و ثنا وایم د الله تعالی تسبیح وایم د الله تعریف کوما د الله بڑائی بیانوما حمد و ثنا
بیا د هغې نه پس داسې وکړم په دویم تکبیر کې پر رسول الله باندې درود ویما، بیا په دریم تکبیر کې د دې مړي دپاره دعا وکړم، او په څلورم تکبیر باندې سلام وګرځوم. دقه جنازه ده، همدقې ته جنازه ویلې کېږي. په بعضې روایتو کې راغلی دی چې نبي علیه الصلاة وسلام 15 تکبیره کړي دي، نو 15 تکبیر هم جایز دي. نو 15 تکبیرو کې بیا په څلورم کې هم دعا وکړي او 15 کې هم دعا وکړي. خو عام طور باندې چونکه رسول الله د نجاشي باچا جنازه 4 تکبیره کړې وه، دا په بخاري کې راغلی دي، موږ 4 تکبیرات کوو. نو په اول رکعت کې څنګه امام الله اکبر، دغه الله اکبر نه مونږ شروع کېږي. لہذا دا موږ په دې پرایمري سکولونو کې د ماشومان ته وایو چې هو د جنازې نیت یاد کا، نویت ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات. نو دا پکې نشته. په دې خبره ځان پوهې کې نیت چې دی، نیت د زړه عمل دی. نو د زړه عمل په ژبه کېږي نه کېږي. 3 قسمه اعمال دی یاد ساتئ. یو ته اعمال لسانیه و چې په ژبه باندې، لکه دا تلاوت موږ کوو، دا ذکر کوو، دا اعمال او عبادات لسانیه دي، د ژبې دي. دویم نمبر ته ویل کېږي اعمال الجوارح و اعضاء، چې موږ په لاسو باندې کوو، په خپو باندې کوو، دا زموږ د لاسو خپو اعمال دي. او دریم نمبر ته اعمال قلبیه و چې په زړه باندې کېږي. نو دا نیت د زړه شی دی. مو په مونځ کې وایي چې نیت مې کړی 2 رکعات او 4 رکعات، په مونځ کې هم دا نیت مه وایه، په جنازه کې مه وایه چې ته راغلې وې زه جنازه کوم، دا نیت دی که نه؟ نیت دقه دی. نو کله امام لګیا یې هغه جنازه ختمه کړې او د نیت نه یې ویلی، نو نیت مې دقه نیت دی چې رالی، نیت دی وشو. نو په دویم تکبیر کې بیا څه وکړه؟ حمد و ثنا. حمد و ثنا څه ته وایي؟ سبحانک اللهم تم ثنا وایي او الحمد تم ثنا وایي. په دې وجه باندې یاد ساتئ. ګورئ دا کم مسله چې په دې میډیا روانه ده چې پلاني مفتی صاحب فاتحه ویلې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا یاد کړه حدیث، دا په بخاری کې هم دی او دا په سنن د نسائی شریف کې هم دی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه عبدالله بن طلحه سے وایي چې ما دغه شاته جنازه وکړله. نو چې جنازه وکړله نو بخاری کې حدیث دی، فاتحه په تیزه باندې ویله. نو کله چې جنازه وشوله سلام یې وګرځو، نو موږ ورته ویل چې دا خو پکې فاتحه وویله، او هغه وویل چې انما جهرت بها لتعلموا انها سنه. دا په تیزه مې ځکه ویله چې دام د تپدل کې دا فاتحه پکې ویلم سنت دي، دام جایز دي. ابن عباس ویلي دي کنه، تر چا دلیل غواړي بل؟ نو که د بل چا دلیل په کار یاره څه نشته. او د صحابه کرامو ترجمان القرآن دی. عبدالله ابن عباس رسول الله د تر زوی دی، ترجمان القرآن دی، حبر الامت دی. هغه وایي چې په دې وجه ما فاتحه وویله چې تاسو ته پته ولګي چې دا سنت عمل دی، سنت دی کنه. نو سبحانک اللهم ویلې شي، الحمد ویلې شي. او په دا روایت چې په نسائی کې راغلی دی، په هغې کې دا راغلی دی چې کله فاتحه وویله نو بیا ورسره صورت هم ویلی دی. نو که امام دغه اوږد کو، سبحان هم پکې ووایه، الحمد هم پکې ووایه، صورت هم پکې ووایه. چا ویلی دی؟ حدیث کې راغلی دی. حدیث کې راغلی که نه؟ موږ د قرآن او حدیث تابعدار یو. نو دا بېځایه اعتراضونه او پلاني پکې فاتحه ویلی دی او دا یې ویلي دي، دا موږ ځان نه په زور جاهلان جوړ کړي دي. دغه جنازې صحابه کرامو کړي دي که نه، فاتحه پکې ووایه. او دا بیله مسله ده چې داسې مونځ نه دی څنګه چې عام مونځ دی، رکوع پکې نشته، سجده پکې نشته. نو فاتحه هو دومره فرق دی چې احناف علما دا مسله یاده کوي. بعضې خلک وایي زمونږ په مذهب کې نشته، احناف په مذهب کې هم شته. احناف علما صرف دومره وایي چې فاتحه ویل په جنازه کې جایز دي، صرف دومره ده چې د قرت په نیت یې مه وایه، دا د دعا په نیت باندې وایه. نو فاتحه دعا هم ده، نو ویل خو رال که نه، که دعا ده او که قرت دی خو ویل رالل، لہذا فاتحه پکې ویل بالکل ثابت دي. او دا بېځایه چې په دې میډیا باندې په د سوشل میډیا د خلکو دا ذهن خراب شو، عوام خلک هم پکې لګیا دی او پلاني جنازه شوې ده او نه ده شوې. او دا د جهالت او د جاهلیت پیداوار دی، د نظام ساتل غواړي. خو ښکلې اوږدې جنازې پکار دي. او بیا په دریم تکبیر کې ښکلی درود وایه. دا کم درود چې په دې مونځ کې وایو دا درود پکې ویل غواړي، درود ابراهیمي درود. دا موږ چې مونځ کې وایو دا درود په جنازه کې وایه. اگر چې دا بلم جایز دی، درود هر یو جایز دی، او دا غوره درود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي وایي د الله رسوله چې ته مړ شې موږ په تا باندې څنګه درود وایو؟ نو دی ورته وښود، داسې وایه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید، اخره پورې وایو. او چې بیا کله اخره تکبیر دی نو په دې کې دعاګانې وایه، اوږدې دعاګانې پکې ویل غواړي. یو دعا دا موږ چې وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا صغیرنا وکبیرنا ذکرنا وانسانا، دا دعا هم ثابت ده. خو دومره خبره په دې کې ده چې په دې کې زیاتې دعاګانې ژوندو ته دي، دې مړي ته پکې دعاګانې ډېرې کمې دي. په دې دعا کې دې مړي ته ډېرې کمې دعاګانې دي، صرف دومره ده چې حینا ومیتنا یو ځای پکې میت راغلی دی. په دې وجه باندې صرف په دې دعا جنازه کېږي، د دې نه علاوه نور ډېرې دعاګانې دي. ګورئ لکه نبی علیہ السلام کمې دعاګانې ویلي، دا دعا یې ویله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، الله تعالی رحم به وکړه ویې بخه. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناتي، الله که نیکی نیکی نورم زیاتی کا، وان كان غیر ذلك فتجاوز عن سیئاته، الله که گناهګاری گناهونه ختم کا. څومره ښکلې دعا ده.
اللهم باعد بین وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. الله د ګناه نه داسې لري بوزه لکه د مشرق او مغرب فاصله چې دا دعا پکې ثابت ده. دا دعا پکې راغلی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله زوجا خيرا من زوجه. الله تعالی دا داسې ځای دی چې د خپل کور نه خپل کور ورکا، د خپل خزې نه خپل خزه ورکا، د خپل خاون نه خپل خاون ورکا، د خپل کور نه خپل کور ورکا. څومره مزدار دعا ده. موږ دا نه وایو اللهم اغسل عنه خطاياه بالماء والثلج والبرد. الله ګناهونه ته په واور باندې په غلې باندې په اوبو باندې ونځه. اللهم نقه من الذنوب. الله د ګناه نه پاک کا څنګه کما نقیت ثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې پاکه کپړه د خیره نه پاکه کړی را. نو موږ دا دعاګانې وایو. نم دی ویلي چرته چې کله امام جنازه وکړي ټوخي په شروع کې دا امام لګیا دی دا ګروپ دی د دعاګانې کوي. دا مسنون جنازه ده. دا جنازه علماء ول بکار دي خپل جنازه